مولانا قاسم نانوتی رحم الله په هندستان کې یو هندو سره مناظره وه. هغه اول مولانا قاسم نانوتی صاحب وفرمایل چې زه مناظرې نه کوم. مسلمانانو وی چې صاحب اخو دغه ټیم کې اعلان کوي چې مسلمان زما د مقابله څوک شته دی نه. بیا آخر کې مسلمانانو مجبور کو مولانا قاسم نانوتی رحمه الله د قد نه ټیټو سپک دسته الله جل شانه علم داسې ورکړو چې سمندرو وخت متعین کو د هندو سره کسانې دوه واستول چې دوه کې لاړ شي هغه ته وایي چې ورځ او وخت کومه یو مقرر شي. هغه چې لاړل نو کومه کوټه کې چې هغه ناستو بهر دربان ولاړ دی هغه ته وایي چې صبر وکړه سیب خوراک کوي. دی وایي چې خوراک دننه شو هغې کوټې ته نو هغه خوراک دومره دننه شو چې تقریبا د 1200 کسانو خوراک و. نو موږ وایي چې د هندو سره به ډېر ګڼ کسان ناست دي او چې کله څه وخت پس هغه لوښي بهر رالل نو ټول صفا رالل. موږ ته وایي چې اوس تلی شئ خبرو اترو دپاره وخت مقرروئ چې موږ دننه لاړو ومکتل نو یوازې هغه هندو ناست دی. نو خبرې اترې خو موږ وکړې ورځ مو مقرر کړه تاریخ مقرر شو ځای مقرر شو. په دې دوه ملګرو کې یو سره ډېر فکر شو. مولانا قاسم نانوتی رحمه الله ته چې رالل اطلاع یې ورته ورکړه چې داسې ورځ داسې وخت. هغه ورته وایي چې ته خو فلان کې ډېر سر د ژوند نیولی فکر کې ولې سوچونو کې ډوبې. وایي چې صاحب زه په دې سوچ کې یم که تا سره هغه په علم کې مناظره کوي نو زمونږ انشاءالله په خپل رب یقین دی چې ته به ګټې میدان او که خوراک کې د سره مناظره وکړو که هغه وایي چې راشه چې ته به ډېره خورې که زه به ډېره خورم بیا خو تا بایللې ده ځکه چې ته خو یو ټوک روټۍ خورې څلورمه برخه د یوې روټۍ د یوې چپاتۍ او هغه خو مونږ ولیده د 1200 کسان روټۍ وخوړه. مولانا قاسم نانوتی رحمه الله ورته یو تحقیقي جواب ورکړو یو الزامي جواب یې دا چې هر یو مناظره به زه کوم څه به تاسو هم کوئ که نه. تاسو په خپلو ملګرو کې داسې کس وګورئ چې ته پیدا کوي چې هغه ډېر خوراک کوي. بل تحقیقي جواب یې دا ورکو چې مناظرې په کمال کې کیږي او علم کمال دی او ډېر خوراک او کثرت عقل لا کمال نه دی دا نقصان دی. چې یو سړی ډېر خوراک کوي دا په ده کې عیب دی دا د کمال خبره نه ده. او په عیبونو کې څوک مناظرې نه کوي بیا به خلکو وایي چې راشه زه ډېر بیمار یم که ته ډېر بیمار یې په ما غټه دانه ده که په تا غټه دانه ده. په دې څیزونو کې څوک مناظرې نه کوي بلکې په کمال کې کېږي. علم کمال دی نو دا د مناظرې شی نه دی.